حکومت د مسافرو د لپاره اساني جوړ کړې ده. سټیټ بینک اف پاکستان ویلي دي چې تاسو به دې 15 بینکونو کې ځان له اکاونټ چې دی دا کولولی شئ. که تاسو د دنیا په هر ګوټ کې ناځئ خو تاسو ځان له د بینک اکاونټ چې دی د هغه ځای نه کولولی شئ او تاسو چې کمې روپۍ ګټئ نو په هغې روپو کې تاسو ځان له بچت چې دی دا هم جوړولی شئ. نو هغه 15 بینکونه چې دي دا راته هم ښیم او په هغې کې تاسو ځان له اکاونټ جوړولی شئ. ځکه که تاسو روپۍ دلته رالېږئ نو دلته اکثر هغه روپۍ چې دي جمع نه شي نو تاسو د هغه ځای نه چې دی د پاکستاني بینک اکاونټ کې چې دی تاسو روپۍ جمع کولی شئ. هغه تاسو کرنټ اکاونټ جوړوئ که سیوینګ اکاونټ جوړوئ دغه شانتې که تاسو په ډالرو کې جوړوئ که په ریالونو کې جوړوئ که په هره کرنسۍ کې تاسو جوړوئ او که هر یو اکاونټ جوړوئ. ډیجیټل اکاونټ چې دی تاسو ځان له جوړولی شئ د خپل موبایل نه انلاین چې دی دا تاسو جوړولی شئ او هغه اکاونټ چې دی هغه تاسو استعمالولی شئ. تاسو چې کومې روپۍ کور ته رالېږئ هغه کور ته خرچې نه رالېږئ خو دا باقي چې دی دا تاسو ځان له په خپل اکاونټ کې چې دی دا جمع کولی شئ. نو مسافرو ته چې دی دغه اساني جوړه کړې سټیټ بینک اف پاکستان چې دوی ځان له دغه اکاونټ چې دی دا کولولی شي او دا په خپل استعمال کې چې دی دا هلته راوسته شي. نو په دې کې 15 بینکونه چې دي دا شامل دي خو دا نومونه ډېر واړه دي. د یو څو غټو بینکونو چې دی د هغې راته زه نوم عالم او باقي را تصویر در سره یو ځای کوم نو دا تاسو هم کته شئ چې په دې کې الایټډ بینک چې دی دا هم دی الایټډ بینک دی بینک الفلاح چې دی دا به دې کوم شامل دی حبیب میټرو چې دی دا به دې کوم شامل دی او ایچ بی ایل چې دی دا به دې کوم شامل دی. دغه شانتې بینک اف پنجاب چې دی دا به دې کې هم شامل دی. ایم سی بی چې دی دا به دې کوم شامل دی ایم سی بی کې زیاتر کسان اکاونټ نو ایم سی بی بینک چې دی دا به دې کې هم شامل دی. الحبیب بینک چې دی دا به دې کوم شامل دی. دغه شانتې یو بی ایل بینک چې دی دا به دې کوم شامل دی او میزان بینک چې دی دا هم به دې کې شامل دی. فیصل بینک به دې کوم شامل دی دغه شانتې او عسکري بینک چې دی دا هم شامل دی. او د نور دا نومونه لږ واړه واړه دي ماته ښکارېږي نو خو تاسو د خپلې لوګو نه چې دی خپل بینک پیژندلی شئ که کم کسان په کم بینک کې اکاونټ کولاوي نو هغه تاسو پیژندلی شئ نو بلې 15 کې کولاویږي او بلې باقي کې چې دی دا نه کولاویږي نو که تاسو د دنیا په هر ګوټ کې ځان له اکاونټ کولاو کوئ او ځان له پیسې چې دی هغه بچت کوئ او په دې کې کېدی. بل لا د حکومت دا دغه هم دی هغه وایي چې څه نه څه روپۍ چې دي په دې اکاونټونو کې کېدي نو د ملک معیشت چې دی هغه له دې سره هم ښه کېدی شي. ډالر چې دی هغه هم د دې سره په ځای ودرېدی شي ځکه سټیټ بینک چې دی هغه د یو ملک او د بل ملک نه چې دی روپۍ راغلې او ډالر ته چې دی ږدي چې تاسو پکې کېدی نو هغه ډالر چې دی هغه به دې ته په ځای باندې چې دی پاتې به شي. نو د دې د وجې نه هغه هم دا کوشش کړی دی چې دغه ورسایز پاکستانیان چې دي هغه په دې کې خپل اکاونټونه چې دي دا جوړ کړي.